أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. څنګه یې دوستانو؟ خیریت سره یې؟ ستاسو خیر به د الله پاک نه همیشه زه غواړم. دوستانو نن مونږ له چا بلنه راکړې ده، یعنی دعوت یې مونږ ته کړی دی چې هغه شاه زمان نانبایی قریشي ټون کې دکان دی او د هغه د بچو عقیقه ده. د شاه زمان د وړې ماشومې کاکۍ چې کومه پیدا شوې ده د هغې نوم دی حلیمه بیبي. نو حلیمه بیبي خو ډېر ښایسته نوم یې ورته ایښی دی او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رضایي مور نوم دی. کله چې پیغمبر علیه السلام دنیا ته تشریف راوړو نو د عربو دا قاعده وه چې معصومان به بهر ته پیو لبوتله، یعنی معصوم ته به 2 کاله پی ورکول. ټولو زنانو د هر کلي نه خپل خپل ماشومان واخیسته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول صلی الله علیه وسلم دا چون کې یتیمو نو نور زنانو ورته غاړه کې نه خوده. حضرت حلیمه رضی الله تعالی عنها چې کم وخت کې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته داخله شوه چې وی کته نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو داسې هستی وه چې حلیمه بیبي نه بالکل زړه یوړو. حلیمه بیبي بهر راووتله او خپل شوهر ته وی، یعنی خپل خاوند ته وی چې ای زما خاوندای، ما چې کم معصوم بچې وکتلو د هغې حسن مې وکتلو. ای زما شوهرای، پیسې که لږې ملاویږي او که نه ملاویږي، خو ستاسو نه اجازت غواړمای چې دا معصوم به خامخا بوزمای. سبحان الله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لرب العالمین حسن ورکړی. کله چې د دواړو جهانو سردار مبارک پیدا شو نو حضرت آمینه رضی الله تعالی عنها فرمایی ما رانجه را کته چې آقای دو جهان مبارک سترګو کې واچوما. او کله چې نبی علیه السلام چشمان مبارک کولاو کړي نو جبرئیل علیه السلام ورته رانجه چولی. سبحان الله. او کله چې ورته وکته نو حسن څومره و، ځکه یو صاحب فرمایی وی حسن یوسف دم عیسی یده بدداری آنچی خوبان دارن تو تنها داری. وی ټیک ده چې رب العالمین سل حصې حسن پیدا کړی دی، یو حصہ حسن دی دنیا کی دی او 9 حصے حسن یوسف علیہ السلام لائی رب العالمین ورکڑے دے. 90 حصے حسن جناب محمد رسول اللہ تے ورکڑے دے. سبحان اللہ. حلیمه بیبي خاوند ته وی ای زما شوهرای، هر څه چې کیږي دا معصوم بچې ډېر حسین دی، ډېر مزیدار دی، زه دا بچې یتیم ځان سره بوزمای. کله چې معصوم بچې راواخیستی ده او بار یو اوښه ولاړه ده چې هغه اوښه یو روایت کې اوښه راځي، بل روایت کې پاسمنده یعنی ډیره ټپه ټیپه خره ده او هغه بهر ولاړه ده. چې کم وخت کې حلیمه بیبي د دواړو جهانو سردار مبارک سینې سره رانږدې که نو اسپه یا وغیره خره هغه اوچتېږي نه. معلومیږي دا چې هستی وه
نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ځان سره مخکې کینولو نو هغه سورلي پاسېدله او دومره په تیزه روانه وه چې روایاتو کې راځي چې د حلیمې بیبي ډېره زیاته غریبي وه نو اخره هم ډېره زیاته ټپه وه او د ټولو نه بیا وړاندې ورسېده. سبحان الله. دا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم برکات دي. نو دا خبره می حلیمې بیبي پورې کوله چې د شاه زمان صاحب نان پروش د هغې د بچی حلیمه بیبي نوم دی، ډېر ښایسته نوم یې ولی ښی دی، او ګوره د بچي نوم یې یوسف دی، هغه ځان له ښایسته دی، د هغې معنی ده چمکدار یعنی حسندار. او یوسف علیه السلام لم الله حسن ورکړی او یوسف علیه السلام حسن دی. داسې دا ګلونه معصومان ټول ښایسته دي، الله دې په عملونو باندې هم ښایسته کړي. ټول وایي چې امین. د هغې د باچا خان چې د شاه زمان صاحب ورور دی د هغې نوم دی سهیل. ماشاءالله دا ډېر ښایسته نوم دی، د سهیل معنا هم ډېره ښایسته ده. نو رب العالمین دې دا معصومان بچي مور او پلار ته نیکعمله صالحه او قرآن خوان او دیندار دي کې تاسو اوس د دې معصومانو تربیت به څوک کوي؟ مور او پلار. پهله مدرسه د معصومانو کومه یوه ده؟ د مور غېږه ده. چې مور ولا صحیح تربیت ورکي نو دا معصوم په دې مدرسه کې به ښې نمبر حاصلوي، او که مور ورله تربیت غلط ورکي نو دا معصوم به بیا په غلطه رواني. نو پام کوئ چې ګورئ بچي ته ښه تربیت ورکوئ. د نومبې د بچي څه حق دی؟ د نمبر 1 حق یې دا دی، ما ته ټول وګورئ متوجه شئ، عالم براشي بچی پیدا شو لویه خوشحالي ده. دا لاسونه به داسې کي په ښی غوږ کې به ورته اذان وی ټول وی سبحان الله. ګوره معصوم بچی پیدا شو نو معصوم بچی د عیسایانو هم پیدا کیږي، د یهودیانو هم پیدا کیږي، د کافر په کور کې هم پیدا کیږي، د مسلمان په کور کې چې داسې خوشحالي راشي. نمبر 1 حق د مسلمان د دې پلار یې څه دی؟ غوږ کې به ورته اذان وی چې الله اکبر الله اکبر. دې ماشوم ته به د رب العالمین بړی بیان شي. دا معصوم بچی شیطان دغه وخت کې حمله کوي. یو عیسی علیه السلام مریم بیبي الله پاک د شیطان د مسې نه ساتلی دی. نو ټول معصومان بچی چې پیدا کیږي نو شیطان حمله کوي او لاس پې راکاږي. نو معصوم بچی ته په ښي غوږ کې اذان په ګس غوږ کې اقامت پکار دی. لومبنی حق ده والدینو دا دی. دویم حق څه دی؟ نوم به وله ښایسته ږدي، لکه څرنګې چې نوم ښایسته نوم شاه زمان نانبهي مزیدار نومونه وله ایښي دي. یوسف او سهیل داسې نومونه ږدئ. بعضې خلک خپل بچي له نوم کېږدي نو چې نوم وله کېږدي محمد جان، خو ګورې څومره ښایسته نوم دی. بعضې خلک ورته مامټې وایي. نو هلکه بیا دا نوم مه ورانوئ. یو خبره خو دا هم واورئ، کله چې معصوم بچی لویږي او دی په خبرو راشي نو اکثر دا معصوم بچی مور غېږ کې داسې نیولې وي، دا معصوم بچی په خبرو راشي نو ورته وایي شابه پلار ته ډېر څه کنځلې وکړه. نو چې هغه کنځل وکړي دی روغ غونته کې ښکل کړي، داسې کار ونه کوي لکه دا معصومه بچی ده، دا معصومه ده. دا اوس وګورئ څونه ښایسته معصومه ده. نو مور یې غېږ کې داسې ونیسي او ورته وایي شابه ډېر څه کنځل وکړه، یعنی فخر پې کوي. نو معصومان خو ته خو چې څه مثال یې د موم دی، پاسته جبې ده، خبرې هم ښایسته کوي. نو چې دا مور ته پلار ته کنځل وکړي نو مور یې داسې کوي
الله د خولې نه دې زار شمه او دومره ښایسته کنځل یې یاد کړه هلته په بله ورځ پلار هغې راونیسي چې اوس مور ته کنځل وکړه نو چې بیا یې مور ته دا ماشومه کنځل کوي نو پلار یې ښکلی تربیت دې وله غلط کېښو نو پام کوئ معصوم بچي ته پهله نمبر اذان دویم نمبر ښایسته نوم ایښودل دریم نمبر چې د معصوم بچی در کره پیدا شو په دریم نمبر کې په اومه باندې مونږ ورته پښتو کې سرکلی وایو سر اخروه که هغه جینۍ وي او که هلک وي نو دا سر تېنه پاک کل کا دا چا کړي دي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دي حسنین بچی پیدا شول نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل الک د پاره دوه ګډان دا به ذبحه کې او د جینۍ د پاره چې وستی کیږي یو ګډ حلال کا چې د ګډ وستی نه کیږي یو چیلې ذبحه کا دا وینه ولې تویی نن شاه زمان په دې کور کې خوشحالي راغلی ده الحمدلله د خپل وس مطابق صدقې وکړه چې هر څومره د ده وس خود ما وکته غوی راوستې د واغې ذبحه کړې ده د دې غوا نه چې څومره وینه ووتله د دې په کور کې چې څومره مصیبتونه راځي هغه مصیبتونه هغه ختم شو د وینې سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وینه توی کوي د دې ماشوم په خوشحالۍ ټول وایي سبحان الله نو دې محله کې نن ښایسته ګلونه ماشومان پیدا شوي دا ګلونه ماشومان به څه کوي اوس به شاه زمان صاحب دې له ښایسته تربیت ورکوي څومره وخت کې به تربیت ورکوي چې دې عاقل شي بالغ شي بیا د بلوغ نه بعد بچی ته به وادم پلار کوي شاه زمان خان به ورته وادم کوي جینۍ پسې به بیا ګرځي زما بچي دپاره لور راکه نو اخواته م الله دې معافي وکړي او لور در کومه خو لس تولې به کالې کې یو به وله مکان جوړې یو به ورله دا کې نو هلک دې خوا بوډا شي او جینۍ اخوا بوډۍ شي او د فاطمې بیبي واده څنګه شوی دی څومره سادګۍ سره شوی دی ودونه آسان کوي دا مهر ایښودل صحیح ده په کار دی مهر لازمي دی خو هغه هم چې وس مطابق وي چې څومره د انسان وس وي چې کله بچی لوی شي واده وکړو بیا به دا بچی د خپلو والدینو احترام کوي راډیو دې خبرې له اوس معصوم بچی لوی شو واده وشو بیا به داسې نه کوي شاه زمان په لاندې کمره کې اوسیږي او بچی د شاه زمان یوسف بچی دا په بره کمره کې اوسیږي خو شاه زمان لاندې ناستی دی او دا بچی خپلې بیبي له سیوان پټ په دې ځای کې ایښي دي او دادا سلام علیکم او بره روانې لاس یې داسې ایښی وي نو پلار غریب یې وایي که دا ماشوم دا زما د دې زوی دا لاس دلته داسې خوږ شوی دی که څه دی خو پوه شي غږ نه شي کولی چې څه کري خبرې به که شاه زمان پلار څه داسې کړي وي نو شاه زمان څه به بچي داسې وکړي او که شاه زمان د پلار عزت کړی وي او د مور احترام یې کړی وي او د هغې خط دغه تربیت ولا مور او پلار یعنی دوی له کړی نو انشاءالله ما ته معلوم دی اخلاقي دی زما سره یو ځای اوسیږي زه ګورم چې شاه زمان الحمدلله دیندارم دی مونځګزارم دی تقوادارم دی پرهیزګاره دی او بل برکتي دی اخلاقي دی نو الله پاک دی شاه زمان په دې خپلو بچو باندې ډیر زیات خوشحاله کی قصې ډیرې دي یوه واقعه درته صرف د تربیت کوم دا دلته تاسو ټول لاسونه اوچت کوئ دعا ورته وکئ چې رب العالمین دا کومه عقیقه چې شاه زمان صاحب کړې ده د خپلو بچو دپاره نو رب العالمین چې څومره بلاګانې مخې ته را روانې دي ته د دې له افتونو مصیبتونو نه په امان کې وساته اله العالمین د دې ماشومانو چې څومره خوشحالیانې دي په دې باندې شاه زمان او ورسره باچا خان
دا په دې خوشحالو باندې ماړه کا اصل خوشحالي یې د دې نیکه ده ګوره د نبي علیه الصلاة والسلام نوسی چې و حسن او حسین نو نبی علیه السلام به زیات خوشحالېدلو او ګورې دا هم یاد ساتئ دا بچي شاه زمان ته او بادشاه خان ته دونه به ګران نه وي څونه چې نیکه ته ګران او دا حقیقت دی ولې ونه چې میوه وکړي نو د ده دا تمه چې دا به میوه کوي خو د دې نه شاخ لاندې لاړ شي هغه ځان له میوه وکړي مثال یې دقسې دی چې لاندې شاخ میوه کړې ده نو دی نیکه دی نو رب العالمین دی نورم دوی ته دا خوشحالي سیوا کی او د کور کې دی والله رب العالمین برکات واچي او دا معصومان ګلونه دی ښایسته رب العالمین په ښایسته عملو باندې ښایسته کی یا الله قرآن خوان او دیندار مور او پلار ته لوی کی د هر قسم مصیبتونو آفتونو نه د حکومت د پنجې نه د ظالمان د ظلم نه دا ظالمان ګرځي اوس ګوره ماشومان بهر راوځي الاله یې ګردې ته وباسي د داسې آفتونو نه ټول مسلمانان په امان کې وساتي رب العالمین په دې کور کې ډېر برکات واچي کار روزګار کې برکتونه واچي الہ العالمین څوک چې دا معصومان بچو باندې داسې خوشحالي کوي لکه دوی چې وکړله عقیقې پې وکړله یو عالم دین یې راوستو او هغې ته ټول ماشومان خپل کینولي دي او ویلي چې دا موږ یو خوشحالي کوو نو رب العالمین فرمایي یا الله دا نعمت یې نور هم سیوا که څنګه چې دې دا بچي ورکړي لوی نعمت دی نو شکریه یې ادا کړه یا الله دا نعمتونه یې نور هم سیوا که رب العالمین د هر قسم آفتونو نه یې وساته او بالخصوص د والد صاحب له ډېر عمر دراز نصیب وګرځوه او رب العالمین د دې اعمالو کې برکت واچوه وصلی الله تعالی